السلام علیکم تاسو ګورئ هم پښتون خبرونه دا و خبرونو سره زم شاه سلیم جان د ټول ناول وړاندې کوو د نن ورځې مهم خبرونه. ګران پټرول ګران او نور هم ګران. حکومت د پټرولو قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه کړي. پټرول 40 او ډیزل یو کم 80 روپۍ فی لیټر ګران. د پټرول نوې قیمت 240 روپۍ مقرر. د ډیزلو قیمت 263 روپو ته رسیدلې. نوټیفیکیشن جاری. اپوزیشن لخوا د پټرول قیمتونو کې په اضافه سېنات کې احتجاج. تیر ورځ د پټرول قیمتونو کې اضافه شوی کم چې ظلم دی. د سېنیټر مشتاق احمد ایوان کې اظهار خیال. د تحریک انصاف سېنیټر وسیم شهزاد وایي چیرته دي د IMF نمایندگان. د IMF معاهدې له وجې د پټرولیم مصنوعاتو قیمتونو کې د اضافې نه علاوه بله لاره نه وه. د IMF په معاهده PTI لاسلیک کړي. ډېر ژر به په معاشي مشکلاتو قابو موندلی شي. د وزیر اعظم شهباز شریف وینا. زموږ په دور کې معیشت مخ په وړاندې روانو. د PTI کارکنان غیر قانوني طریقې سره جیلونو کې اچول شوي. پاکستان کې د قانون حکمرانی ختمه شوې ده. د پخواني وزیر اعظم عمران خان وینا وايي ضمني انتخاباتو کې د داندلۍ منصوبه جوړیږي. د IMF معاهدې لاندې د پټرولو قیمت 300 روپۍ پکارو. دا هغه معاهده ده کومه چې د عمران خان حکومت IMF سره کړې وه. د شهباز شریف حکومت د خپل طرف نه یو ټیکس نه دی لګولی. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز اسلام آباد های کورټ کې د پیشۍ په موقع میډیا سره خبرې. وايي شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه د IMF د معاهدې پابند دی. حکمرانان خپل کیسونه ختموي او په مخالفینو د ترهګرۍ د دروغو مقدمې جوړوي. د ټول قام نظر په سپریم کورټ دی. آصف علي زرداري د بهرنۍ ایجنډې لپاره د نیمګړي قومي اسمبلۍ نه خطرناک کارونه کول غواړي. د داخلي پخوانی وزیر شیخ رشید الزام. د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وايي نظام کې د حقیقي بدلون دی. د ملک کې لوډ شیډینګ کې ورځ تر بله اضافه کیږي. پېښور کې ډوډۍ په 40 روپۍ ملاویږي. د کرپشن له وجې ادارې تباه شوي دي. منی لانډرینګ کیس کې د مسلم لیگ قاف رهنما مونس الهی د FIA دفتر ته پیش. مونس الهی 13 شپه هم د FIA دفتر ته تللی و. مونس الهی خلاف د منی لانډرینګ مقدمه درج ده. نرسز یو داسې پروفیشن و چې د ښځې دپاره هغوی به د کورونو نه راوتې نو زموږ فیوچر پکې سیف و. نو دلته خبره الټه شوله. دلته دغسې ده چې فکس پی باندې ته څنګه هلې روزانه ستا د غوړو د چینو قیمتونه بدلیږي را بدلیږي. په 50,000 روپۍ باندې ته ما د MPhil جینۍ اخلې په هغې باندې ته کار کوې. نو دې نه ښه نه ده چې خلک چېرته دیاړي کوي. د ینګ نرسز اسوسییشن لخوا د خیبر پښتونخوا اسمبلی مخې ته د احتجاج نن دویمه ورځ. احتجاج د حکومت لخوا توجه نه ورکولو په وجه دھرنا کې بدل. موږ د په سمدستۍ توګه مستقل کړی شو. د احتجاج کوونکو مطالبه ټول ملک کې د بجلی شارټ فال 9.5 میگاواټ نه سوا. د بجلی مجموعي پیداوار 22,280 میگاواټ دی. د بجلی طلب د 28,000 میگاواټ نه زیات شوی. د مختلف علاقو کې 14 غنټو پورې لوډ شیډینګ کیږي. د پاکستان تحریک انصاف فارن فنډینګ کیس PTI ته لوی ریلیف ملاو شوی. د PTI فنډینګ کیس 10 ورځو کې د کولو حکم قلدم ګرځولی شوی دی. ډالر نور هم ګران. د ډالر قیمت د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدو. انټربینک کې د ډالر قیمت 200 روپۍ مقرر. تېره ورځ ډالر په 206 روپۍ بند شوی. او وفاقي سرخار اسلام آباد کې باران ورېدو سره موسم خوشګوار.
د ملک نورو علاقو کې بنن موسم ګرم او اوچوي د موسمیاتو محکمې پیشنګوئی وایي نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد او اټک کې 40 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی. دا مهم خبرونه تفصیلی خبرونو سره راځو د دې وړې شان د مینه پاس. خبرونو کې یو وار بیا هرکلی اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه. ګران پټرول ګران او نور هم ګران شوي دي. حکومت د پټرولو قیمتونو کې یو ځل بیا اضافه کړې ده. پټرول 40 او ډیزل یو کم 80 روپۍ فی لیټر ګران شول. د پټرولو نوی قیمت 240 روپۍ مقرر شوی دی. د ډیزلو قیمت 243 ته رسیدلی دی. د پټرولو قیمتونو کې په نور اضافه عام ولس د خفګان اظهار هم کړی دی. عام ولس وایي چې د موجوده حکومت پټرول قیمتونو کې نور اضافه ظلم دی. بجې کم دی چې ته په میاشت کې یو 15 روپۍ ګران شو اوس وروره راشه که تودې کې نو په 10 روپۍ 80 روپۍ ډیزل پکې بیګا ګران شوي دي او 10 روپۍ لیټر پکې ګرانې کې پټرول نو غریب سړی به څه کوي د یو سړي 600 تنخواه ده هغه پکې صرف کیلو غوړي چې غټ کوري نه کیلو غوړي در دي خوري نو 600 پکې صرف غوړي وسی نه دا صرف غوړي خو نه دي وروره غریب سړی تباه دی. مخکې بلا خلکو وی عمران خانی دا اوس چاته وجاړو سار چې را پاسې نو یو نوی آفت پر ادا شوي یا چې سار کېږي نو وایي چې پټرول ګران دي نو پټرول ګران شو نو د پټرول یوازې پټرول خو نه دي ګرانو د پټرول سره خو نور هم بلا سیزونه ګرانېږي دا پټرول د دې سره چې کوم دی دا په ګاډو کچولي کېنه په دې کې نور د خوراک څښاک کړي راځي نو هغه هم ګرانې شوي اوړه ګران شو سره نور سره غوړي ګران شو چینی ګرانه شوله او د انسان هغه چې کوم دی نو هغه ضرورت سیزونه هغه ټول هر څه ګران. عام ولس سره د اپوزیشن غړو د تیلو په نرخونو کې تازه اضافه مسترد کړې ده او وایي دا به د عامو خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ کړي. د حکومت مخالفو ډلو د زیارت په ورځ د سېنات په اجلاس کې د تیلو په قیمتونو کې د اضافې خلاف احتجاج او مذمت وکړو. د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزی مشر شبلی فراز سېنات کې په خپله وینا کې وویل موجوده حکومت تر دې وخت د پټرولو مصنوعاتو په یو لیټر کې 4 روپۍ اضافه کړې ده. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان ویل د تیلو په قیمتونو کې د یو میاشت نه کم وخت کې 3 واري اضافه ښایي چې حکومت نااهله دی. कहाँ पर सोए हुए हैं, किस बिल में छुपे हुए हैं? ये आए अवाम का सामना करें, आए पार्लियामेंट का सामना करें. रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना दोबारा नहीं करते. ये इजाफा नामंजूर है. यहाँ बुलाए, यहाँ पर बुलाए, यहाँ वजीर खजाना को बुलाए, वजीर खजाना को, IMF के नुमाइंदे को. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف د پټرولو ډیزلو او خاورو په تیلو کې د اضافې د فیصلې دفاع کړي او وایي دین علاوه ورسره بل لار نه وه. د خزانې وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل د زیارت په شپه یو خبري کانفرنس ته وویل چې د 14 جون څخه د یو لیټر پټرول قیمت کې 40.3 روپۍ د های سپیډ ډیزل بیه کې 9.50.14 روپۍ د خاورو تیلو بیه کې 9.9 روپۍ او لایټ ډیزل بیه کې 9.14 روپۍ اضافي فیصله شوې ده. وزیر اعظم د زیارت په ورځ په یو ټویټ کې وویل حکومت د تیلو په قیمتونو کې د اضافې د اثراتو څخه خبر دی. حکومت سره د دې فیصلې څخه علاوه بل لار نه وه ځکه چې د پی ټی آی حکومت لخوا په دې اړه نړیوالې مالیاتي ادارې یعنې IMF سره معاهده کړې شوې وه. شهباز شریف ویل چې د IMF او پی ټی آی ترمنځ شوي معاهدې په اړه به ډېر زر قام په اعتماد کې واخلي. هغه امید څرګند کړو چې ډېر زر به د اقتصادي مشکلاتو څخه بهر راوځي. د اضافې وروسته به د یو لیټر پټرولو قیمت 213 روپو ته 9 روپۍ د های سپیډ ډیزل قیمت 263.1 روپۍ د خاورو تیلو بیه 211.3 روپۍ او لایټ ډیزل آیل یو لیټر بیه 209.40 روپۍ ته ورسېده. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز ویلي دي چې د IMF معاهدې لاندې د پټرولو قیمت 300 روپۍ پکارو. میډیا سره د خبرو په وخت مریم نواز وینا وه چې دا هغه معاهده نه ده کومه چې عمران خان IMF سره کړې ده او د شهباز حکومت د خپل طرف نه یو ټیکس هم نه دی لګولی. वही 2019 जुलाई का मुआहदा है
जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, पता ही नहीं था कि मईशत किस तरह चलानी है। और जब मईशत बर्बाद हो गई, जब सारे इंडिकेटर्स ख़राब हो गए, तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपये पर लीटर होनी चाहिए। ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं, और ये है लैंड माइंस जिसका इतराफ़ शेख रशीद साहब ने खुद किया। शौकत तरीन साहब आज जो लेक्चर्स दे रहे हैं मईशत के ऊपर, इमरान खान साहब को अचानक जो मईशत पे महंगाई और जो पेट्रोलियम की प्राइसेस इंक्रीज़ याद आ गई हैं, वो सब इमरान खान की अपनी की हुई हैं। और हमारी मजबूरी ये है कि हम अगर ये मुआहदे को तोड़ते हैं या हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं करते, तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। د تحصیل رستم پټرولیم اسوسییشن صدر او نور مشرانو په رستم پریس کلب کې یو خبري غونډه ته ویل چې بلکې د پټرولیم بحران باوجود د رستم ټول پټرولیم پمپونو کې د اوګرا نرخ مطابق پټرول او ډیزل خرڅول کیږي، خو بیا هم اسسټنټ کمشنر رستم جنید خالد نن بغیر سوجنا د تحصیل رستم پمپونو مالکان تر 50,000 پورې جرمانه کړي دي۔ پټرولیم اسوسییشن د غیر قانوني جرمانو لوجه په ټول تحصیل کې د پټرولیم مصنوعاتو خرڅول بند کړي دي۔ انتظامیه د درنو جرمانو سره سره پمپونو والا جیلونو کې هم اچوي۔ پر امن احتجاج زموږ آئینی او قانوني حق دی چې څوک یې مخه نشي نیولی۔ هغه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چیف سیکرټري او ارباب اختر څخه وغوښتل چې د زر تر زره دې معاملې انکوایري وکړي شي او متعلقه AC دې بدل کړي شي۔ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې حکومت خلاف هغه وخت سازش وشو کله چې پاکستان د ترقۍ په لور روانو۔ د زیارت په ورځ اسلام آباد کې وکیلانو ته وینا کې عمران خان ویل د امریکای سفارت هم د PTI د حکومت خلاف سازش کې شریکو، که موږ د امریکای یوه مطالبه ومنو نو بیا به نورې مطالبې کول شروع کړي۔ ما د غلامۍ څخه د خلاصي مهم شروع کړی او په خلکو غږ کوم چې د مقصد ترلاسه کولو کې ما سره ودرېږي۔ عمران خان ویل حکومت غوښتل چې یو آزاده خارجه پالیسي خپله کړي چې دا د هر آزاد ملک حق دی۔ د PTI مشر ویل عجیبه خبره دا ده چې د روس د سرکاري دورې خلاف امریکای اعتراض کړو۔ هغه زیاته کړي چې روس ته د دوره د ملک او خلکو د ګټو په خاطر کړي وه، ځکه چې دغه سفر کې روس پاکستان ته 10 لکه ټنه غنمو ورکولو فیصله هم کړې وه۔ د نه علاوه روس پاکستان ته په 10% کم د پټرول ورکولو وعده هم کړې وه۔ عمران خان ویل موجوده حکومت د خپل کرپشن کیسونه ختمولو لپاره قومي احتساب بیورو کمزوره کړي او FIA هم د اثر لاندې راوستې ده۔ هغه خلک اوس د حکومت برخه دي چې کوم د بدعنوانۍ کیسونو کې ککړ دي۔ پخوانی وزیر داخله شیخ رشید د پیپلز پارټۍ په شریک چیرمن آصف علي زرداری تور پورې کړي دي چې د بهرنۍ ایجنډې لپاره د نیمګړي قومي اسمبلۍ نه خطرناک کارونه کول غواړي۔ شیخ رشید د زیارت په ورځ پنډۍ کې خبریالانو ته وویل حکومتي مشران خپلو کیسونو ختمولو او په مخالفینو د ترهګرۍ کیسونه جوړولو کې مصروف دي او په داسې حال کې قوم سپریم کورټ ته ګوري۔ هغه ویل که فیصلې په سړک کیږي نو 15 ورځو کې څه هم کیدای شي۔ هغه زیاته کړه د قومي اسمبلۍ دا وخت هیڅ حیثیت نشته او حکومت سره په بجټ تقریر کول لپاره هم څوک نشته۔ د پنجاب اسمبلۍ په اړه شیخ رشید ویل منحرف ممبران په غیر آئینی توګه د بجټ منظوري ورکولو کې مصروف دي۔ د پاکستان مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا ځینې مرکزی مشرانو اسلام آباد کې وزیر اعظم شهباز شریف سره ملاقات کې په سیاسي معاملو او د صوبې په حالاتو خبرې اترې کړې دي۔ وزیر اعظم دفتر ویل شهباز شریف سره په ملاقات کوونکو کې د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم مشیر امیر مقام، پخوانی گورنر او وزیر اعلی مهتاب عباسی، مخکینی وزیر سردار یوسف او سینیټر جاوید اقبال شامل وو۔ د یو بیان تر مخه امیر مقام ملاقات کې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا صوبې کې په ارزان قیمت د وړو تقسیم ستاینه کړې ده۔ وزیر اعظم ویل د ولس د خیر ښېګړې او سماجي ترقۍ د حکومت ترجیحاتو کې شامل دي۔ مهتاب عباسی سره ملاقات کې په هزاره کې د ګلیاتو په ترقۍ هم خبرې اترې وشوې۔ وزیر اعظم ویل چې ګلیاتو کې د صحت، تعلیمي سہولیاتو فراهمي، سماجي ترقي او ولسي فلاح لپاره به منصوبې جاري وساتي۔ خبرونو کې وخت شوی د یوې وړې شاندمې
د پاکستان مسلم لیگ کاف یو مشر او پخوانی وزیر مونس الهی د ناقانونه پیسو د لین دین په یو کیس کې نن په لاهور کې اف آی ای دفتر ته حاضر شو. اف آی ای د نهې په ورځ د مونس الهی او شپږو نورو کسانو خلاف د چینی په سکینډل کې د لاس لرلو په تور کیسونه درج کړي. اف آی ای وايي کیسونه د چینی سکینډل لپاره جوړ شوي کمیشن د ریپورت په رڼا کې درج کړي شوي چې پکې دعوه شوي چې مونس الهی د چینی په کیس کې د 240 میلیون روپو غیر قانوني لین دین کې ملوث و. د اف آی ای لخوا د درج شوي کیس تر مخه د مونس الهی خلاف د تحقیقاتو آغاز 2 کال وړاندې شوی و. د مونس الهی وکیل ویل چې ضمانت لپاره به درخواست داخل نکړي. په دې کیس کې ځینې کسان نیولي شوي دي. د پی ایم ایل کیو مشر د شروع په ورځ هم د اف آی ای دفتر ته حاضر شوی ولې چارواکو ورته ویلي وو چې د زیارت په ورځ دې حاضر شي. तकलीफ है जो इनको नहीं बर्दाश्त हो रही वो ये है कि हमने इनका साथ क्यों नहीं दिया, हमने इमरान खान का साथ क्यों देने की मसला सिर्फ ये 2 इशू है और तो कोई इशू नहीं। अच्छा आज मैं इनको कह दूं, आज मैं नून लीग को कह दूं कि जी हम आपका साथ देंगे, देखिए एफ आई आर है भी ख़त्म, हर चीज़ इनका उस टाइम पे था मुझे अरेस्ट, मकसद तफ्तीश नहीं थी। तफ्तीश अगर मकसद होती तो ये मुझे नोटिस करते। इन्होंने आज की तारीख तक मुझे नोटिस नहीं दिया। मैं खुद इनके पास आके मैंने पूछा भाई बताओ क्या माजरा है, तो इन्होंने फिर मजबूरन ये एक सवालनामा मुझे दिया जो मैं भर के د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ویلي دي چې پی ټی آی او پی ډی ایم ملک په آی ایم ایف خرڅ کړی دی. هم پښتون سره خصوصي خبرو کې هغه ویل چې بهر ملکونو نه راوړل شوي قرضې حکمرانان خپل جیبونو کې اچوي. په دې اړه نور تفصیل اخلو د محمد عثمان. جی عثمان. روزانه په بنیاد په ملک کې د ګرانۍ چې کم لهر دی نو هغه زیاتیږي. د پټرول په قیمتونو کې اوزل بیا زیاتوالی راغلی. همداشان د پیښور کې د روټۍ په قیمت کې هم زیاتوالی راغلی. زموږ سره امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب موجود دی. دینه تاسو کو سر څه غنۍ د روزانه په بنیاد د ګرانۍ پټرول قیمتونه څه غنۍ څه حل کېدی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرکزی او صوبایي حکومتونو بجټونه پیش کړه او د دې ټولو بجټونو په نتیجه کې نوې ګرانی او بیروزګاری مخې ته راله او پمپونو باندې قطارونه ودرېدل او دلته نن خو پېښور کې د نانبایانو هړتال هم دی. زه نن پېښور ته رالم نو پرون دلته په 40 روپۍ باندې هم ډوډۍ خرڅه شوې ده او 135 ګرام ډوډۍ دا وخت پېښور کې په 100 روپۍ باندې ده. نو اوس ډوډۍ به هم په ګرامونو کې او بیا په تولو ته خبره راشي. نو د دې خبرې مطلب دا شو چې دا ټولې پارټۍ ناکامه شوې ځکه یو پارټي هم دا وخت داسې نه ده چې په حکومت کې شامله نه ده. مسلم لیگ په حکومت کې، پیپلز پارټي په حکومت کې، جے یو آئی په حکومت کې، پی ټی آئی په حکومت کې، مسلم لیگ قاپ په حکومت کې، ایم کیو ایم په حکومت کې. نو یو پارټي داسې نشي ویلی چې بھائی زه په حکومت کې نه یم نو په دې وجه باندې دا کار وران دی. ټول دا وخت په ښه په حکومت کې دي خو ناکام په دې وجه دی چې دوی د آی ایم ایف او د ورلډ بینک په غلامۍ کې د یو بل نه په مخکې کېدو کې مقابله کوي. بنیادی وجه دا ده چې دا پارټیانې دا د یو څو کسانو دي د خاص مافیاز په ناګاهونه دي. دلته ډیزل مافیا ده، دلته پټرول مافیا ده، دلته آټا مافیا ده، دلته ډرګ مافیا ده، دلته لینډ مافیا ده. دا مافیاز دا په یو پارټۍ کې هم دي، په بل پارټۍ کې هم دي. په پاناما لیکس کې د دغه خلکو نومونه چې دوی په اربونو روپۍ د دې ځینه پټې کړي دي او بار یې ښودې دي. په پنډورا پیپر کې هم د دې خلکو نومونه دي چې په اربونو یې د دې ځینه پټې کړي دي او بار یې ښودې دي. په ډیسټریکټ کورټ مالکند کې ناترسه ډزې شوي چې په نتیجه کې پیشۍ ته راغلي یو تن په حق رسېدلی. د ناترسه ډزو له امله یو لاروی هم ژوبل شوی. لیویز د چابکدستۍ مظاهره کړې ده او بریدګر یې نیولی دی. مړي او زخمیان د بټخیلې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي چېرته چې د زخمی علاج روان دی. د لیویز وینا ده چې مسلطن تماچه په خپه کې تړلې وه او عدالت ته داخل شو. بله اړخته د بټخیلې عدالت ته د مسلطن داخلې د سکیورټي په ناقص انتظاماتو هم ګوتې پورته کړي. د لیویز وینا ده چې پیښه د دښمنۍ له وجې مخې ته راغلې وه او دواړو ډلو نن عدالت کې تاریخي پیشي وه. د پیښې وروستو د بټخیلې عدالت او شاوخوا دفترونو کې د سکیورټي کلک ګامونه پورته شوي دي. ټول ملک کې د بجلی شارټ فال 9.5 میگاواټ نه سیوا شوی دی. د بجلی مجموعي پیداوار 22,291 میگاواټ دی او بلخوا د بجلی طلب د 28,000 میگاواټ نه هم زیات شوی. د ملک مختلفو علاقو کې 14 غنټو پورې لوډ شیډینګ روان دی.
वफाकी सरकार इस्लामाबाद के हम द शपगो घंटों पूरे लोड शेडिंग जारी रहे। सख्त गर्माई के द बिजली नशतवाई लवजे उलस सख्त मुश्किलात सरा मख्ते। पाबनू के द बिजली गैर एलानिया और उगद लोड शेडिंग पर जद द बनू खार और ख्वाउशा इलाकों खलको द आबडा कालुनई मखता एहतजाजी मुजाहरा खरीदा। द मुजाहरे पर महाल मुजाहरीनों बनू DI खान रोड द हर किस्म ट्रैफिक लपारा बंद करे अपावडा दफ्तरे द खाणो गुजारू न होम खड़ी थी। मुजाहरीनों वैली च पसलीरिश घंटों के यवा घंटा बिजली होम न वर्कवल कीगी चिलावजी पकूरुनों और कारोबारुनों के मसाइल रामखत शवी पदे मौका मुजाहरा कउन को अवाबडा इंतजामिया तरमंज द पुलिसों पर निगरानी के वाबडा लखवा अवाम था 12 घंटे बिजली वर्कवलो मुआहदे वरस्तो मुजाहरीनों खपल एहतजाज खत्म खड़े थे। नन द यंग नर्सेज एसोसिएशन खैबर पुख्तूनख्वा असम्बली मखता द एहतजाज द्वयम वरस्ता द यंग नर्सिंग टोलन मशरवाई सलवेख्त सात वरस्तो हम हुकूमती चारवा की खबर था नदी रागली। सदर यंग नर्सेज एसोसिएशन वाई एहतजाज द हुकूमत लखवा द तवज्जो न वर्कवलो पवजा बदरन के बदल शवे एहतजाज बा तरह के पूरे न खत्मीगी तरसोच जमुन गुख्तने नवे मंदिल शवी। यंग नर्सेज एसोसिएशन वाई चे पर फौरी तोगदे मुस्तकिल क्रेशी और द फिक्स पे और कॉन्ट्रैक्ट सिलसिला दे खत्म क्रेशी। दल तक बदे एवानों के जमुंग द गट खलक नासी दी जमुंग बारा के पॉलिसी जोड़ी हो बदे की जमुंग द स्टेक होल्डर द नर्सिंग यो कस नास दे वाले मुंग सर क्वालिफाइड सुक निश्त दे जमुंग पर नर्सिंग के एमफिल वाला दे BSN दे MSN दे ब्रिटिश क्वालिफिकेशन वाला दे मुंग सर मौजूद दी जमुंग पर मैनेजमेंट जमुंग पर सिस्टम चलो लबान आगुई डेर खपोएगी वीला पकार दी की जमुंग सिस्टम बारा की जिकम पॉलिसी केगी पकार दी जमुंग से स्टेक होल्डर्स के निजान सरा तागीर मालूमात वाली अगी तो विजदा सुकेने सब द सिस्टम बसिंग चलेगी मुंग द कसरा वालू मुंग द किनो वेब का जमुंग पर खबरों से पोएगी जमुंग पर सिस्टम चलो लबानी से पोएगी। 31 मार्च 2021 जमुंग सर मिनिस्टर से मीटिंग करे हुआ मिनट जमुंग सर मौजूद दी दिलता उस दागे 10% जमुंग से कम एजेंडा हुआ तकरीबन शवे 90% आगा पाते था उस नवे दाचे कम एक्ट फैसिलिटीज मैनेजमेंट बिल दी पास करे दामुंग मुस्तरक का दामुंग न मनू पदे के जमुंग द मौजूदा मुलाजिमीन दे घट नुकसान दे तरा रवानम दे द्वेम पे इम्तियाई के जमुंग खलक पदियाड़ो सिस्टम माने चिकम दे नागा लगियारी दो शपगो कालो नागा पदियाड़ी सिस्टम चिकम दे आगा जमुंग खलक लगियारे नर्सिस यो दस प्रोफेशन چې د خزې د پاره غیب د کورونا راوتینو زمون فیوچر پکې سیف وو نو دلته خبره الټا شوله دلته دغه سیده چې فکس پی باندې ته څنګه له روزانه ستاسو د غوړو د چینو قیمتونه بدلیږي په 50000 روپے باندې ته ما د امفیل جینې اخلي په غیب باندې تکار کوي نو دینه خنه د خلک چې د ماشومانو زانګوګانې خو به تاسو ډېرې لیدلې وي خو د سوات خوازاخیلې لنګر کلي ځوان شاهد خان یو داسې زانګو جوړه کړي چې پکې پروت ماشوم په ژړا شي نو زانګو ورته په خپله زانګېدل شروع کړي دا پروجیکټ شاهد خان په یو کال کې سرته رسولی نور تفصیل زموږ همکار وحید الله خان په دې رپورټ کې دا د سوات خوازخیلی لنګر کلی ځوان شاهد خان دی څوک چې په سوات پوهنتون شنګلا کیمپس کې د BS کمپیوټر ساينسز د کونکي دی شاهد خان یو داسې زانګو جوړه کړې ده چې تعلق په زانګو کې لګېدلې ساوند سنسر سره دی دغه زانګو کې پروت ماشوم چې په جړا شي نو دغه زانګو ورته په خپله په زنګېدو شي مارکیټ کې خو مطلب شته د سیکریټ الخو هغه چې دی هغه په ساوند سنسر سره نه دی لکه هغه د ریموټ نه کنټرول کیږي څه د موبایل نه کنټرول کیږي او زموږ دا کرډل چې دی نو د چې د ساوند نه کنټرول کیږي مطلب کله چې ماشوم وجاړي نو د هغه ساوند سنس کی دا ساوند سنس کی دونه پس دا کرډل بیا روان چې بل پدې کې لایټ کم لګیدل دی نو هغه لایټ هم د لایټ سنسټیویټي چې کوي مطلب چې کله لایټ هي عام رڼا یې نو هغه دا رڼا چیک کی او لایټ ولګي شاهد خان وایي چې د په دغه پروجیکټ ډیر مهنت کړی دی دا د هغه د زړه ارمانو کم چې پوره شو په دې باندې ما تقریبا یو کال مهنت وکړ په دې کې دنه چې کم سنسر دی یا سرکټس لګیدلي دي هغه ډیر واړه دي مطلب هغه کار کوي او بل خبر په دې باندې زما تقریبا 30000 روپے چې دا ټوټل خرچه راغله او دا ان شاء الله تعالی سوسایټي کې ډیر هیلپ ورکي زیات تر چې کم مدرس چې کومي مورياني وي هغه ته ډیر هیلپ ورکي شاهد خان دا هم وایي چې هغه د دین علاوه نور پر ډیرو پروجیکټس باندې کار کولای شي کچري حکومت دغه طرف ته پاملرنه وکړه نو د پاکستان نوم په ټوله نړۍ کې ځلولی شي وحید الله خان هم پښتون خوازخیلا خبرونو کې وخت شوی د وړې شاندمي او بیا راځو نور خبرونو سره
د پټرولو نرخ سره سره د ډالر په نرخ کې هم برې روان دی. ډالر نور هم ګران شوی دی. ډالر قیمت د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته ورسېدو. انټربانک کې د ډالر قیمت 200 روپۍ مقرر شوی. تیر ورځ ډالر په 206 روپۍ بند شوی و. موجوده حکومت راتلو نه پس د ډالر قیمت کې ډیر ځله اضافه شوې ده. بلکې ډالر ګرانېدو سره ګرانۍ کې هم اضافه په نظر راځي. کابل کې د روس سفیر وایي چې هیواد غواړي په افغانستان کې خپل سفارتي موجودیت نور هم قوي کړي او افغانستان ته خصوصي توجه ورکړي. د افغانستان خارجه وزارت د زیارت په ورځ ویل د روس سفیر ډیمیټري زاروف دا خبرې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره په کابل کې په یو ملاقات کې وکړې. د خارجه وزارت یو بیان وایي د روس سفیر زیاته کړې ده چې روس غواړي افغانان سره په اعلی تعلیمي شعبه کې همکاري وکړي. خارجه وزیر متقي د روس د سفر څخه مننه وکړه چې حکومت یې په روس کې افغان سفارت او ډیپلوماټانو سره لازمي همکاري کړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو په تړاو به مثبت نتیجې ولري. افغان خارجه وزیر ویل روس کولی شي چې د خپل پیداوار او برآمداتو د ترانزیت لپاره د افغانستان د لارې استفاده وکړي. د ناستې په اخره کې دواړو غاړو یو بل ته د زیاتو همکارو یقین دهاني ورکړه. خبرونو کې شاملو د موسم حال. د ملک نورو برخو په شان وفاقي سرخار اسلام آباد کې هم باران ورېدلی. باران ورېدو سره موسم خوشګوار شوی دی. د موسمیاتو محکمې پیشنګویي کړې ده چې د ملک نورو علاقو کې به نن موسم ګرم او بدستور وچوي. نن زیات نه زیات درجه حرارت جیکب آباد او اټک کې 39 ډیګري سنټیګریډ ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمې مطابق بهرنی خیبر پختونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر ځینو برخو کې د باران امکان هم شتون لري. د موسم حال سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. د نورو تازه خبرونو او معلومات لپاره زموږ د سوشل میډیا پاڼې کتل مه هېروئ. د لوی الله په امان.